وایي د یو ګیدړ په مرۍ کې هډوکي نښتي وو. هغه په لاره روان و، چغې یې وهلې چې چا زما د مرۍ نه هډوکي وویستو نو زه به هغه له ډېر غټ انعام ورکوم. په دې کې په لاره کې یو ډینګ روان و، هغه راورېده، هغه راغی، هغه ټېمخو کې ولاړ ډینګ، هغه راغی د ګیدړ مرۍ ته چې کوم ده خوله ودننه کړه او مښوکه باندې ترنه هډوکی راوویستو. د ګیدړ د مرۍ نه چې هډوکی ووتو نو دغه ورته وایي ډینګ چې ما له به ستا څه انعام به ته باندې راکړي. نو ګیدړ ورته وایي بس همدا انعام دی ډېر دی، زما مرۍ ته مښوکه دننه کړه او ما در باندې چک ونه لګولو، دا انعام ستا بس کافي دی که نه؟ خیر خو دا ډینګ نه منې کېدو، ده ورته وویل چې نه خامخا ما له بس انعام راکړي. بس د ګیدړ له غوسه ورغه و، راونیو راکونټي کړو، بس مات کړو په ویې خوړو. نو د خبرې مقصد مې دا دی ملګرو، هېڅکله هم چې چا سره ښه وکړي نو ضروري نه ده چې هغه تا له د ښو په بدله کې هم ښه درکړي. په دې هم شکر وباسه چې د ښو په بدله کې در سره بد ونه کړه. د بعضې خلکو په نسل کې دا خبره نه چې هغوی د ښو په مقابله کې تا له ښه درکړي.